Paizar وباسي الانتصار جمعات زر هو باسي جماعت دا په بل چې دا ګڼه راغله که نه دا خو جو تا ته پته چې لکه انګرېزان خو دا دغه نه کوي دا غو خو دا زموږ والي سوات دغه ورسره وو لکه انګرېز نه والي سوات دغه لمسی ورسره وو خو دې شتې ما هغه ته یې ما پیزار وباسه ما ته وایي دې ته څوک پیزار وباسي ما دا خو تاریخي جومات دی خپله مې ونیو نو بیا ورسره بل مې تاسې اکاونټ کړی که نه هم یو لمسی نیاز باچا د سیوډین افسر دی بیا ما ته اشاره وکړه ما یې اوس ما هم ګناهګار یم اشارې وکړې ته راکوشه مړی زموږ د ګروپ پاکوان وباسه ما یې خدای ته وکړه ما خو هلې خورې ها د جومات دی ها د دې تقریبا چې تاسو ته یم تاسو خو تاسو ویډیو جوړوئ که نه جومات ده که د تاریخ سره یو شوق یم دا بیان زه کولی شم زما کار هم دا دی ووایه جي تاریخ درلود لاول به تاریخ کوم زه به د دې ډبه ودرېږم کینئ جي اورې چې دا ویډیو یې نو ستاسو په امریکا جوړې نیټ له به ورکوي شاباشي یوټیوب له به ورکوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زمانم د پریم تعلق مې لوډیګرام سره دی د تاریخ په حواله باندې به زه تاسو له پوره معلومات درکم د نن نه 3000 کاله مخکې ایرانیان پاتې شي 400 کاله حکومت یې کړی یوازې په سوات نه په پوره علاقه ځکه چې د دې نه مخکې برصغیر و د مذهب په دغه باندې هغه مشهور تشپرست ورته به سجدې کولې بیا به تاسو له سکندر اعظم نوم اورېدلی سکندر اعظم چې دی دا د یونان سره تعلق ساتي او دا د یو باچا زوی دی خو کله چې هغه د 11 کالو نو لاول تربیت یې کو د تورې والو بیا د نظي بازۍ بیا یو پلار داسې اس ساتلی و چې د اوسنو اسونو مختلف و سپه ډېر بد شکل ډېر طاقتور ډېر وفادار خو هر ورځ به یې پلار ته ویې زه پرې اس سوارلي کوم پلار به یې ورته ویې دا به دې خوب کړي د یو ورځ نه یو ورځ که سکندر اعظم شه که پلار یې شه خو اس ته ختلی دی دا یې قابو کړی کله چې هغه 30 کالو ته ورسېدو نو هغه دې طرف ته توجه وکړه هغه د یونان نه راروان شوی دی په 326 کې په قاف میم کې په هغه وخت کې 15,000 فوج چې دی نو دا کافي فوج و هغه د افغانستان په لار راغلی دي کله چې باجوړ ته داخل شوي دي نو په 2 حصې کې فوج تقسیم کړی دی یو حصه فوج چې دی پینډۍ پېښور مردان دې علاقو ته تللی یو حصه چې کله چکدرې ته رسېدلی نو سوات ته داخل شوی په دې کې مخامخ دومره جنګ شوی چې د دې اډو حد نشته ښځې بچي قتلان خونرازي پکې ډېره شوې ده یا میاشت جنګ شوی 40 جنګ شوی مکمل دا علاقې چې دي د ایرانیانو نه پاکي کړي دي څه پوجیان ورسره لاړو مړه شو څه ژوندي پاتې دي په اخره کې په خپل هم زخمي شوی ده اسیم زخمي شوی هغه د دې ځینه په زخمي حالات کې روان شوی دی د بونیر د علم په علاقه کله چې سیند پنجاب ته رسېدلی نو هلته اس مړ شوی دی بیا وله قبر کنلی ښخ کړی دی یو څو ورځې قبر ته ناست وه جړلې ده خو په څه ټایم کې په سیند پنجاب کې اوبو اوقات هم راغلی چې کوم ژوندي پوجیان د ده سره پاتې شوي او دله یې لسکو اوبه راوړې نو دی دونه په غوسه کې و چې تورې یې راخلاصه کړه لوښی یې مات کړو د هغو دا یقین واخیسته چې دی نور قتلان کوي خونرازي کوي وی ته نور د دې قتلانه د خونرازۍ نه بس که د دې څه فایده نشته خو لوښی هغه په دې انداز مات کو چې یوازې به اوبه څښم تاسو به څښئ نو پخوا خو ساده ژوند و اوس زمانه چې دا هغه ډیجیټل ده پخوا به خلکو سفر کو یا پیاده یا په اوښانو یا په اسونو په 2-3 میاشتې کې هغه په زخمي حالات کې رسېدلی د عراق ته هلته وفات راغلی او نن سبا یې روضه په مصر کې ده یو ځل دا علاقې چې دي دوباره خوشي پاتې شوې د دې اوازه لاړه انډیا ته او چین ته او نیپال ته څه په کم تعداد کې لږ خلک رامات شو او ځان له یو پیر لکه څنګه چې زمونږ په تبلیغ کې امیر ګرځي او موږ مسلمانانو ته دعوت ورکوي جومات ته رابلي دین خبرې کوي دغه شان د هغوی یو پیر خو هغه به د پوجا دغه بیانو او دې طرف ته به یې خلک رابلو چې چا به ته انکار کو نو سخت به یې سزا ورکو یو ځل دا علاقې چې دي دا د بود مذهب والا په حلقه کې رالی هغو پې ځان له یو راج چالو کو خصوصا بیا چې د دې اوازه لاړه افغانستان ته او خاص کر بیا سلطان محمود غزنوي ته 1000 کاله بعد هغه تیاری وکړه او دې طرف ته توجه وکړه او ځان له هغه وخت لښکر جوړ کړو
ناغه حملې کړي دي 17 د هغه دا کار و چې کوم ځای به بود مذهب والون دا به وال داسې اورم چې هغه د ډیلي پورم تللی بره راجاګیریا چې دی دا هم ډېر طاقتور هندو و دی په فوج هم برابر و په مال هم برابر و په وس سره دی هار ته تیار نه و خو کله چې سلطان محمود غزنوي په لاوله پیر راغلی نه هم ناکامیابه شوی په دویمه پیره چې راغلی هم ناکامیابه شوی خو د دې ځینې ځای په مختلف ځایونو کې حملې کوي کله چې دی ډېر زیات په توریوالو کې ستړی شوی دی او واپس تللی افغانستان ته او هلته د ارام دپاره ډډه اچولې ده کله چې دی په خوب ورغلی نه په خوب کې ګزور شوي پې چې داسې په تامبو کې یو ینګ کس ناست دی د قرآن تلاوت کوي ډیوې ته تاسو به ولګئ دی به د فوج کمانډر کوي الو به تاسو راجاګیریا وهئ او فتح حاصلې که دی پکې نه ناممکنه ده هغه مشهور دی په غازي بابا خپل نوم دی پیر خوشحال کله چې دی د فوج کمانډر کو په پوره لښکر را روان شو نو د ځان سره اسونه هم روان کړي اسونه یې دې لپاره روان کړي چې کله تا اسونه تږي کې نو دا د پانجې مانجې وي او بو کنیکشن معلوم کړي چې کله کنیکشن معلوم کړی نو په راجاګیریا پسې کټ کړی دی چې څنګه یې کټ کړی نو مخامخ ته تور جنګ چالو شوی په دې جنګ کې د راجاګیریا سره دواب تر اوبو شټاک و او جنګ چالو دی بیا که ستاسو خیال وي نو په دې جنګ کې هم چې څوک په تېښته کې بریالي شي دي نو هغه بره کالم بحرین دې ته هم خلک تښتېدلی په دې کې ځینې کوهستاني راشي راجاګیریا ته وایي دا زموږ نیکه دی کله چې پیر خوشحال تورو واله نو په هغه وخت کې وغیردینه زنانه ولاړه ویله سړي ته وګوره په ده پورې سر نشي توره وایي دی بیا دغه ځای راورېدلی پوخا دا روډ موډ چې یې دم کچو ګټې مټې به دې ما په خپله په لاس ګزرولې اوس چې تاسو ته دا کورونه په نظر ښکاري پوخا دلته یو کور په دوربین کې هم نه ښکارېده اوس چې تاسو واپسې کوزېږئ نو ګس لاسته به یو بل شهید هم راشي د هغې نه هم چې دیوال چاپېره 3 خونان په ولاړ دي هغه هم مشهور دی په کانډر شید کانډر شید هم دي سړی لکه زمونږ د 71 د 65 جنګونه شي انډیا سره دا یو غشو لیندو والا او پرچم والا سړی کته چې ورسېدې پیر خوشحال لفظو په خپله وینې چې ور پې لګېدلی پاسه پې ټیم لګېدلی خو صرف هغه ته نه ده په پورې مخربه کې چې وګورې ګروخ ونه به ته په نظر راشي او غونډ دیوال به د چاپېرېدی سر دی ماشاءالله لاندې د پاک ارم والا بورډ مونږ وخت کې دی حکیم منصور چې دی دا د سلطان محمود غزنوي وراره دی دا د پېښور یو ګورنر هم پاتې شي هغه بیا اطلاع کړې ده نورګودین ته چې ته راشه دا جومات تعمیر کړه نو دا بیا راغلی هغه تعمیر کړی خو د هغې نه وروسته چې دی نو دا د خټیو د ګټیو ډېرکۍ ولاړ یو امبار دا چا نه پېژني چې جومات دی خو کله چې په دې کې د لاس همره ګټه بیا هم شوه په 1984 کې په هغې باندې په عربۍ لیکلي دی کې جومات دی نو دا زموږ د ایټالي میشه ولرلو د 1985 نه کودایي شو که د 1999 پورې په اخر کې کودایي کړې 2006 پورې چا چې دا را دریاب کړی د هغه نوم دی ډاکټر شراتو پورې چې ستاسو یې دیوال شاته یو بلډینګ ښکاري کله چې په سوات کې حالات خراب و په 2007 کې 8 کې نو هغه جمال سکول ورپسې یونیورسټي شوه زمونږ پاک ارمي والا په 2010 کې ته توجه وکړه خپل کرینګونه زنه یو خلاړه مولا بل ورتیا کوله لاندې دا روډ جوړ کو پارکینګ جوړ کو لیټین جوړ کو ټوټي والا کوله زر کاله بعد چې نه مانځته مهګړه د وړي کې اختر منځو کو د لویو کو درې منځونه وګنور نن سبا چې د شمالي پاکستان کې सबसे पुराना مسجد صد پاسه زر کاله کېږي په 1048 اونچه درف شه په اخر کې به زه دا پیغام ورکم چې زما د پښتانه رونه کړي که هغه په یورپ کې که په ایشیا کې که داخلي دي که خارجي دي زه ته دا پیغام ورکوم چې راشئ سوات ته چکر راولګوئ سوات له چې قدرتي اوسن ورکړی دا د سویټزرلینډ نه کم نه دی ویم دا شنه شنه دنګ دنګ غرونه وګورئ د واورې سیندونو کې د سیندونه وکئ بیا ورته هم د کالام وکئ د بحرین وکئ د ملمجبې وکئ د مرغزار وکئ په اخره کې ورته بیا هم راشئ وډیګرام ته وډیګرام کې به د سلطان محمود غزنوي تاریخ نه ځان خبر کوي دا د پکنیک زیم دی سیل زیم دی یو 2 رکعاته نفل وکړئ په علم کې اضافه هم راشي یقینا چې موږ ته اسلام په خو کې میلاو شي دې خلکو نه پې سرونه تلي یو ځل د خپل طرفه یم چې دا زوړ تاریخ را ژوندی کړو دا بیا ډېره ښه ډېره مننه چې تاسو د کراچۍ میلمانه که د 2 سره نور میلمانه ډېره مننه تینک یو ډېره مننه ظفر تاسو ته